بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دا کوم کسان چې تاسو ته په نظر باندې راځي نو دیو په یو ځای کې ناست دي او یو پړی چې کوم دی ځوړند کړی دی په هغې بسې روټۍ تړلې ده او دغه روټۍ له داسې دکې ورکوي او بیا راځي په خولې کې نیسي. نو آی دا چې کوم دی د دې رزق بېادبي ده او که نه ده؟ دا د دې رزق چې کوم دی بې حرمتي ده او که نه ده؟ او تاسو راځئ بیا دا روټۍ نه چې کوم دی تاسو د لوبې هغه څیز جوړوئ او بیا تاسو به دې روټو باندې لوبې کوئ، تاسو چې کوم دی د دې سره ټوغې کوئ. نو دا یقینا چې کوم دی دا رزق هغه بې حرمتي ده او نمک حرامي ده. نو په دې باندې تاسو مه خوشحاله کیږئ چې یاره موږ راغونډ شوي یو د دې څه به چې کوم دی موږ هغه ټوغې کوو او موږ به چې کوم دی د دې نه د لوبو هغه څیز جوړ کړو، بلکې دا رزق دی دا خلک خوري. مسلمان چې کوم دی د دې احترام پکار دی. مسلمان څنګه چې هغه کافر لم د دې احترام پکار دی. ولې دا کافر هم رزق خوري که نه؟ دا کافر خو څه خاورې نه خوري او نه چې کوم دی کافر شګې خوري. نو کافر له چې کوم دی د احترام پکار دی او باقي دا خبره شو چې مسلمانانی او هغوی د بیا په دې وسې خنداګانې کوي او د دې نه چې کوم دی د لوبو د ټوغو یو څیز جوړ کړي. نو داسې چې کوم دی نه د پکار، بلکې د رزق موږ له احترام او ادب پکار دی. نو الله رب عزت دی د رزق احترام او ادب په موږ کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.